السلام علیکم. لا ټوډے پاکستان سره زم تاسو قربا لالا جی کاکڑ په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله بیاست. مینوالو په نننۍ ویډیو کې به د پښتو ژبې د فلسفي شاعر خواږه لیکوال ادیب او ناول لیکونکی پروفیسر راز محمد راز د ژوند په هکله خبرې کوو. ارواښاد پروفیسر راز محمد راز د 1950 کال د مارچ پر لومړۍ نیټه په پشنشار کې د ملک محمد ترین په کور کې سترګې رڼې کړې. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په پشنشار کې وکړې. 14 ټولګي په 1993 کال له بلوچستان پوهنتون پاس کړی او د تاریخ په مضمون کې په 1995 کال د کراچۍ له پوهنتون د ماستر ډیګري ترلاسه کړه او بیا د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. ارواښاد پروفیسر راز محمد راز چې په خپل 22 کلنه عمر کې شاوخوا 10 منظوم او منثور اثار کښلي وو چې ډېر چاپ او ځینې ناچاپ پراته دي. په چاپ شوي اثارو کې د سلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې ژاړې په نوم شعري ټولګه، د اوشنیک نسرین نظمو کتاب، د اشو لمر او باران اوري او کابل رنګ دی مینې ژاړې په نوم 2 پښتو ناولونه، د کاسمیک سیکسولزم په نوم د جمالیاتي او روحاني فلسفې په اړه د مقالو ټولګه، د هولي سینر په نوم اردو ناول چاپ کړی دی. ښاغلی راز محمد راز په پښتو معاصر شعر کې خپل ځانګړی سبک درلود. په شعر او نثر کې فلسفي افکارو ته ځانګړې توجه کوله. په اپشن کې د فکر نوم ادبي فورم لخوا جوړې شوي سیمینار ته په وینا کې له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کار وکړي. ښاغلي نور زیاته کړه په دنیا کې چې هر لوی قومي انقلاب راغلی دی تر هغه وړاندې یو فکري انقلاب هم راغلی دی. اوس دا ذهن جوړول خلک دې ته تیارول او یو فکري انقلاب راوستل زموږ فرض جوړیږي. په اوسني صورتحال کې د پښتنو سرنوشت ټاکل د شاعرانو او ادیبانو کار دی. ترڅو چې زموږ لیکوالان او شاعران په نړیوال ادب ځانونه خبر نه کړي، هغوی په نړیواله سطح له نورو ژبو سره خپله ژبه سیاله نشي ګرځولی. ښاغلی پروفیسر راز محمد راز یو دقیق او باریکبینه څېړونکی و او راز زموږ د ټولنې په نبض پوه مشر و. پروفیسر راز محمد راز د ژوند په آخري کلونو کې د سرطان په ناروغۍ اخته شو چې په پرله پسې توګه په کراچۍ ښار کې تر درملنې لاندې و او د ډاکټرانو لخوا له خبرو هم منع کړل سوی و، خو د قلم مینه یې د مرګ تر بستره له زړه ونه وتله. د هغه کشر ورور لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر وایي په دې وروستیو ورځو کې یې صحت ډېر خراب و. 2 ورځې مخکې د بېهوشۍ په حالت کې و چې پر هوش راغی، ماته په لاس اشاره وکړه او راته ویې ویل چې زما د نوي ناول ټایټل څنګه سو. ما ورته ویل چې هغه بیخي تیار دی. ویل زما بیخي ډېر ارمان دی چې دا ناول ووینم. د کوټې ښار شمال لویدیځ لور ته د تاریخي ښار پشین نومیالی فلسفي شاعر، لیکوال او ناول لیکونکی پروفیسر راز محمد راز د یکشنبې په ماښام د 22 کلنۍ په عمر کې له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې. څښتن تعالی دې زموږ پر نازولي او ارماني راز ورحمېږي. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ سره ځوانانو ته مې مرستې وکړې، د ډاکټر لیاقت تاوانه ځای ونیسي تر سیما وکړي او نور خلک بیا سبا د پرې سره خبرې وکړي. نو زما ډېر زړه ښه شو. زه چې لږ په زړه کې وېرېدلم، هغه ویره مو بې ځایه راته معلومه شوله، بلکې